على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د مجلس د آداب په حقله د حدیث شریف د مجموعی نمبر د 1598 1598 نمبر حدیث شریف دی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دا حدیث روایت دی. عبداللہ صحابی دی، دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عضوی دی. لار عضوی دوارا جلیل القدر صحابہ دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کراموں کی مفتیان و صحابہ کیوں اللہ پاک دیتے راضی شي، اللہ پاک دې د خپل ځان ناراضی کی. اللہ پاک دې زما او ستا او د ټول امت د طرفنا بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلے دیں، اذا کانوا ثلاثتا، چکلا کسان دریوی درې کسانی، فلا یتناجا اثنانی، نو دا دو کسان دی خپلو کی گنگسے نه کوي، دون الثالث دا غدریم نه علاوه. درې کسان دی یو ځای کی او دا دو کسا ځان لشي گنگسارې کوي، په غوږ کې پټې پټې خبرې کوي یا په بله ژبه کې خبرې کوي چې هغه دریم پې نه پوهېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه منع فرمایلی، داسې دې نه کوي. متفق علیہ، دا حدیث متفق علیہ دی، یعنی امام بخاری امام مسلم رحمهم اللہ دواړو ذکر کړی دی. ورواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود رحمه اللہ هم روایت کړی دی. وزاد وغی کی لگ دا روایت زیاد تے. قال ابو صالح، ابو صالح چې د حدیث پراویانو کی یو راوی دی، هغه وی قلت لابن عمر رضی اللہ عنہما، وی ما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پختنو کا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدرے کسا چې کله یو ځای کې وي نو د دوو کسانو پټې خبرې منع کړي دي. فاربعة، کدا کسان سلوری نو بیا سلور تنان شي نو بیا نو قال بیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائے لا یضرک، بیا ورکی څه نقصان نشته، څه حرج نشته دی، خیر دی. بیا سلور کسان چی او دو کسا پټه خبره کوي، دو هم داسې پاتې شي او دو پټه خبره کوي، بیا خیر دی. ورواه مالک فی الموطا، او امام مالک رحمه اللہ دا حدیث روایت کړی دی په موطا کې، دا حدیثو د کتاب نوم دی، یعنی دا سلورم دا حدیثو کتاب شو، یو بخاری شریف شو، یو مسلم شریف شو، یو ابو داود شریف شو، دا موطا د امام مالک رحمه اللہ. دی کې دا حدیث راغلی دی عن عبداللہ ابن دینار، دا عبداللہ ابن دینار نا. قال كنت انا وابن عمر، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ ویز او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وو عند دار خالد ابن عقبہ تھا، دا خالد ابن عقبہ دا کور په خوا کی، التی فی السوق، آغا کور چې په بازار کې دی. دا خالد ابن عقبہ کور بازار کې، نو دا کور په خوا کیو.
فجاء رجل یو سړی رالو، دې کې یو سړی رالو، یرید ان یناجیه، د هغه اراده دا وه چې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره پټې خبرې وکړي په غوږ کې. وليس مع ابن عمر احد غیری، او په دغه ټیم کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره زمانه سوا بل څوک نو، یعنی موږ دوه تنانو، دریم ګړی رالو، زما دې ملګري سره غوږ کې خبره کول غوښته، موږ دوه تنانو. نو صحابه خو په حدیثو پوهېده او په هغې بیا عمل هم کولو، موږ او تاسو خو اورو که نه د خیره. فدعا ابن عمر رجلا آخر، وی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو بل سړی راوغوښتو، یو بل سړی. حتی کنا اربعة، چې پیله کله مونږ څلور برابر شو. نو فقال لی وللرجل الثالث الذي دعا، وی بیا ما ته او هغه دریم تن ته وویل چې کوم یې راغوښتی و، استأخرا شیئا، تاسو لږ دواړه رستو شئ. دا سړی ما ته څه پټه خبره کول غواړي. داسې په حدیث باندې د عمل دپاره اهتمام وکړو. پام هم دی که نه؟ مونږه دوه کسانو، عبدالله بن دینار وی ابن عمر رضی الله عنهما سره دوه کسانو، دریم ګړی رالو، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره پټه خبره کول غواړي. دا خو د حدیث نه خلاف ده، او صحابه د حدیث نه خلاف چرته کوي. نو هغه څلورم کس راوغوښتو چې مونږ څلور شو. نو بیا یې ما ته او هغه چې کوم کس یې راوغوښتو مونږ دواړو ته یې وویل تاسو لږ رستو شئ. دا سړی ما سره غوږ کې څه پټه خبره کول غواړي. حتی کنا اربعة، چې کله مونږ څلور شو نو ما ته یې وویل او هغه دریم کس ته چې کوم یې رابللی و، تاسو دواړه لږ رستو شئ، دی ما سره څه خبره کول غواړي. ولې؟ فإني سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، ما په خپلو غوږو د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي، یقول فرمایلی لا یتناجا اثنان دون واحد، دوه کسان دې خپلو کې ګونګوسې نه کوي، په غوږ کې د پټې خبرې نه کوي، په داسې حال کې چې یو همداسې پرېږدي چې درې کسان یې دوه د پټې خبرې نه کوي. دا د مجلس آداب ذکر کیږي. د مجلس آداب، الله پاک دې موږ ادب والا جوړ کړي. د دې مقصد څه دی؟ ورپسې بل حدیث را روان دی، هغې کې د دې وجه بیان شوې ده چې دا دوه کسان دې پټې خبرې ولې نه کوي. وایي دا ځکه چې دا دریم کس پرېږدي او دې خبرې کوي، نو هغه په غم او په شک کې اخته شو، هغه په غم او په شک کې اخته شو. هغه په دې غم کې اخته شو چې کېدی شي دا دوه کسان زما خلاف څه منصوبه جوړوي. وایي که دا بحث صحیح وي، د نیکۍ خبره هم وي، جایز خبره هم وي، بیا به هم په غوږ کې پټه نه وایي د دې دریم نه علاوه. د هغې دپاره صحابي څنګه عمل وکړو؟ څلورم کس یې راوست، هغه سره یې ملګری کړو چې زه د حدیث د وعید نه بچ شم. او که کله د شر خبره وه، د شر، نو هغه خو هسې هم ناجایز ده، بیا هغه خو کار څومره هم ډېر کسان بیا هغه ناجایز ده. خپله الله پاک صورت مجادله کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنو، ایماندارو، اذا تناجیتم، چې کله تاسو پټې خبرې کوئ، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، نو د ګناه او د ظلم پټې منصوبې مه جوړوئ، ومعصیت الرسول، او د پیغمبر د نافرمانۍ سرګوشیانې غوږونو کې پس پس یو بل ته مه کوئ. الله دې مونږه د مجلس په آدابو باندې پوه کړي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.